د ملک د نورو علاقو په شان په سرحدي ښارګوټي چمن کې هم نن یوم تشکر چې دی هغه مناویږي. یوم تشکر په سلسله کې په ډي سي کمپلیکس کې چې دی هغه قرآن خواني او فاتحه خواني اهتمام وسو. په دې قرآن خواني کې د مختلف مدارس بچانو سمیت علما کرام، قبایل مشران، سیول سوسایټي او عام خلکو سره مختلف مکاتب فکر چې کوم خلک دي هغو په دې کې ګډون درلودی. پر دې موقع باندې شهدای وطن د پاره او د ملک د قوم او د فوج د سلامتي د پاره چې د مختلف دعاوې وسولې. پر دې باندې ما سره خبرو د پاره ځینې خلک موجود دي د علاقې، د هغو څه به خبرې کوو. قاري صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. موږ چې کوم شهیدان سوي دي د هغو د مغفرت دپاره د دعا، او نن چې الحمدلله پاکستان ته کومه فتحه ورنصیب سول د فتح مزایل په ترو زموږ د فاتح افواجو په ترو باندې دا د الله نصرت دی. الله دې د پاکستان عوام د پاکستان افواج همیشه سلامت ولري. یوم تشکر نن موږ مناوو د پاکستان د فتح په حواله باندې. انشاءالله دا به تاریخ رقم کې چې دغه 10 تاریخ چې وو هغه د 24 کروڑ پاکستانی عوام یو فتح ده چې پر هندوستان باندې حاصله که او همیشه به حاصلوي، او 24 کروڑ عوام به د فوج سره سات ولاړ. شاید صاحب فاتحه خواني وسوله، قرآن خواني وسوه، اورېلي نکاح د څه ویل غواړي؟ ډېره مهرباني. زه د یوم تشکر مبارکي و تا ته هم درکوم او 40 کروڑ عوامو ته هم ورکوم. دا زموږ نن د شکریې ورځ ده، او بیا د پاک فوج شکریه موږ ادا کوو، د عوامو شکریه هم ادا کوو چې و پاک فوج ته سات ورکړی دی. د پاک فوج شکریه هم ادا کوو چې په سپینه ورځ باندې د 40-50 تیارې د بارت د بوزدل بارت پر وطن باندې ورواله زولې او الته تباهي مطلب ورسوله. ډېر مننه. دا هو د چمن ښار اوسېدونکي خلک چې هغو زیاته کله چې دی د پاک فوج سره شانه بشانه ولاړ دي. الله پاک دې ته مدد نصرت، د الله په مدد نصرت باندې دی انډیا ته شکست ورکړي. پاکستان نن په دې حواله چې دی د وزیر اعظم میاں شهباز شریف پر حکم باندې نن په چمن کې هم د یوم تشکر مناو کوي. د دې قرآن خواني او فاتحه خواني په اختتام باندې نه صرف لنګر تقسیم شو بلکې د ډیپټي کمشنر سره یو ریلی هم راوتل. پاک فوج زنده‌باد پر نامه دا ریلی په ښار په مختلف روډو باندې ګشت وکړي. په د ریلی چې د هغه د پریس کلب ته ورسېده او اختتام پذیر سول. په ریلی کې شریک شرکا پاک فوج زنده‌باد په لږ شګه په نعرې بازۍ هم وکړلې.